أجي بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيماني مخي كتاب الأضحية بيان وشو أو أضحية سرا على الصراط باندي مرور رسانيگي عظموا ضحاياكم فإنه على الصراط مطاياكم. اگر که ضعیف دے کھڑے نو مرور على الصراط پی قوی کیگی او یمین سره هم سړی خپل کار کوي کول غواړي او کنه کول غواړي قوي کوي ادنا مناسبت چی کنه بس دا کافی وي. یمین لغت کی قوت ته ویل کیږي لاخذنا منه باليمين اي بالقوه. او په اصطلاح کې علامه شمی فرمای عقد قوي به عزم الحالف على الفعل او الترك. هغه عقد ته ویل کیږي چې باغی سره عزم د حالب قوی کیږي که بفعل باندې چې بلانکې کار بکوم قسم دی او که بترک باندې بلانکې کار باندې کوم قسم دی نو عزم داغه په دې سره قوی کیږي. هجی به رکن د یمین اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالى. هغه لفظ ته ویل کیږي چې استعمالیږي په یمین بالله تعالی کې بس دغه رکن دی بدای کیم دی علامه شمیم دغه شان ذکر کړی دی. عجیبه قسم چې د مختلف اوقاتو کې مختلف حکمونه لري تاسو ماته متوجي شئ. کله قسم خوړل واجب وي قاموس الفقه کی دی اگر قسم کا مقصود کسی बेगुनाह जान को हलाकत से बचाना हो तो उस موقع پر قسم کانا واجب ہے. یو دویم مستحب دا دو مسلمانوں ترمنځ د صلح لپاره قسم کول. اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یا کسی مسلمان سے مضرت کو دور کرنے کے لیے قسم کھائے جائے تو یہ مستحب ہے. دو شو کنا او در مباح کسی مباح چیز کے کرنے یا چھوڑنے کی قسم کھانا مباح شو. شو سلام مکروہ کسی مکروہ کام کرنے یا مستحب کام نہ کرنے کا قسم کھانا نہ کرنے پر قسم کھانا مکروہ ہے. تصویر شو شو سلور پنځم نمبر حرام په دروغ خبر باندې قسم خړل یا په معصیت په ارتکاب باندې قسم خړل یا د یو واجب او د فرض په ترک باندې قسم خړل دا حرام دی قاموس الفقه کې دی. تاسو پیږئ برحال کله قسم خړل واجب کله مستحب کله مباح کله مکروه کله حرام خو که چا خړل نو به نو قسم سر تر رسول دي ته بیر ویلې کیږي او قسم ماتول او به کفاره د کول ته حنس کېدل ویلې کیږي. نو کله د بیر حکم دی چې قسم سر ته ورسوا حنس ما جوړېږي او کله د هنس حکم دی ځان حنس کا. تاسو پیږئ نو راځي بحر الرائق کې لیکلي وحاصلها پنځه قسمه جوړ کړي. ان المحلوف علیه بکم شي چې قسم خړلې دی غیر بار انواع دي. اول نمبر چې کې هنس واجب دی ځان حنس کا قسم مو پورا کوا. دا کله چې د یو حرام شي په کولو دی قسم کړی دی نو ځان حنس کا کار مکوا یا په ترک د فرض دی قسم کړی وی کا ترک د واجب دی وی کا. فعل معصیت او ترک فرض فالحنس واجب. تاسو ورسېدل یو دویم چې به یو شی باندې قسم کړی دی او د هغې د بیر په مقابله کې هنس چې د اولادي ویل دا کار به کوم او نه کولی اولادي ویل نه به کوم او کولی اولادي نه به ځان حنس کول افضل دي. تاسو به نه شولې قسم د پلان کې کار به کوم حالان کې نه کولی څه دي بهتر دي ښه یا ویل قسم د پلان کې کار بنو کوم او کولی بهترو نه به ځان حنس کول افضل دي واجب مخکینی بشان نه دي. الثاني أن يكون المحلوف عليه شيئا غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا. يوم يشبه قسم دي خزنه وتكم دا غد دوسته فالحنس أفضل كار وتهو يشبه ورزي وكا هنس أفضل لأن
رفق ایمنو تاسو پیږئ کنه نرمی خدا. دریم نمبر چې دی وشي کول نه کول دواړه برابر وي او دای په کولو قسم مخري چې کوم به یا په نه کولو، نو په دې صورت کې افضل ادا د چې ځان حانس نه کی. الثالث ان يحلف على شيء وزده مثله كالحلف لا يأكل هذا الخبز او لا يلبس هذا الثوب، فالبر في هذا وحفظ اليمين اولى. بر قسم پورا کول، ځان نه حانس کول، حفاظت د یمین کول دا باولای. تاسو پیږئ بهرحال دا اصطلاح د نه هېره نشي. کله موږ به بیر لفظ صرف وایو، مقصد به د بیر دا وي چې ځان نه حانس کول، حفاظت د قسم حفاظت کول. دریشو ولم يذكر القسم الرابع، نو د چا په حواله چې بیان کوي نو هغه وایي چې هغه څلورم قسم نه دی ذکر کړی. نو به خپل علامه ابن نجم فرمایي وهو ان يكون المحلوف عليه يجب فعله. محلوف عليه داسې وي چې د هغې فعل واجب وي، د یمین نه مخکې هغه فعل واجب وي. كحلفه ليصلين الظهر، یو سړی وي قسم دی ماسپښین لمونځ به کوم، نو دا خو په اول نه لازم و. لظهور ان الفعل فرض، اوم د دینه هغه دا چې کله قسم په ترک باندې دی او شو خوري او د هغې ترک وی قسم د بلانکې کار به نه کوم او هغه کار حرام وي. لکه مخکې ویل قسم د بلانکې کار به کوم، ماسپښین لمونځ به کوم او هغه فرض دی. اوس د یو معصیت په باره کې وی قسم دی نه به کومه، نو په دې صورتونو کې بر افضل نه واجب دی. دوه وجې دي، یو خو فریضه ده مونځ وکړه، فریضه ده معصیت مه کوه، او ورسره یې په څه کړی قسم کړی دی. پوه شولې بیا فإن البر واجب فيثبت وجوبان لأمرين الفعل والبر، فحاصل أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك. محلوف عليه به یا فعل وي یا به ترک وي. قسم دې پلانکې کار به کومه یا به نه کومه. دوه قسم دي. صاحب د هدایي وایي که صاحب د هدایي وایي سړی چې قسم خوري یا دې لپاره خوري چې په کار باندې ځان را اوبار کړي چې ویې کوه، یا په دې رواني خوري چې دغه کار نه ځان منع کمه. نو بهرحال یا فعل وي محلوف علیه څه باندې قسم خوړل کېږي او یا ترک وي. اوس راځه ورله مخکې وکل منهما على 5 اوجه، هر یو په څو قسمه دی؟ 5. کچری دغه فعل واجب او فعل دویم فعل معصیت او ترک کې واجب، په دغه صورت کې قسم پوره کول چې دی دا واجب دی. خلم دی الاخیره کې مشي ویل نو ګوره لانه اما يكون معصيه، یا هو معصیت وي، فعل به معصیت وي سنیما لتک دی، ترک به معصیت وي منځ نه کول دي. نو دا اول صورت مونږ ویلو چې دلته ځان حانس کول واجب دي. او واجبه یا به فعل واجب وي لکه وختي می چې ویلو، او ترک به کله واجب وي، معصیت دی نه به کوم، نو هغه نه کول واجب دي. نو په دې کې به بر چې دا واجب دی. او هو اولا من غیره، یا فعل به د ترک نه اولاوي یا به ترک بل صورت ترک به د فعل نه اولای. نو او قسم کړي چې کوم به حالانکه کول اولادي ویل نه به کوم حالانکه نه کول اولای، په دې صورت کې حفاظت د یمین کول بر د اولادي ویلی مو کنه. او غیره اولا منه، یا بغیر د دین اولای، قسم دې دا کار به کوم نه کول اولادي، نه به کوم کول اولادي، نه به مونږ ویلیو او افضل دا چې ځان سړی حانس کی. او مستویانی، نو که مستوی نو بیر قسم حفاظت افضل لے. وقد علمت الاحکام العشره بحر الرق جل نمبر 4 صفحه نمبر 391 رواله تر 92 پورې. خرازی ورلجی شرایط د حلف د قسم د بارا شرایط. اول نمبر تلفظ پکې ضروری دی، سره پنیت باندې قسم نه خوړل کیږي چې بزړه کې راوړي. او دویم نمبر من قاعده ویلي و د کوم شي تعلق چې د نطق سره نه دومره تیز ویل ضروری دي چې کم از کم خپل واوري، طلاق دی منځ دی ویلي مو کنه. دا دویم شرط شو. به د یمین مناقض کېدو د بار شرایط دي. یو د حالف سره متعلق دي
هغه دا چې عاقل بوي بالغ بوي مسلمان بوي بس علامه شامی فرمای مکلف بوي مسلمان بوي عاقل بالغ مسلمان او محلوف علیه سره متعلق شرایط چې دا بن مستقبل صيغه وي مستقبل صيغه نو مستقبل سره به تعلق وي ما آینده کې وي او کاری او دویم هغه کار به عادتن فی نفسه ممکن وي عادتن یا فی نفسه به ممکن وي ورسېدلې محلوف به متعلق شرایط محلوف به بکم شي چې قسم خورلې کی یعنی لفظ د الله یا د الله جل شانو کوم صفت ده هغه چې لفظ د الله بوي یا د الله جل شانو هغه صفات به کوم معنی چې قسم خورل فورف کی مروج دي د صيغه متعلق شرایط چې د محلوف به والله او د محلوف علیه مدرسې تبزم د دوړو ترمنځ فاصله نه وي غیر ضروري فاصله نه وي اور سره دیم شرط استثناء به پکې نه وي استثناء و کې به قصه ختميږي ور سره تاسو پوه شولې وسره زي ندې کې بټول اصول فقه راتاو د خره کتاب الایمان کې فی الباب 20 بحثا اول مره انواع د یمین بیانې تاسو ټول ته معلوم دي یمین په پنځه درې قسمه ده یمین غموس منعقده او لغوه یمینی غموس چاته الايمان ولا ثلاثه اضرب يمين غموس ويمين منعقده ويمين لغو اول نمبر یمینی غموس چاته وي نو کتاب کې تعریف کړي او سړی قسم خوري د ماضی په یو کار باندې چې شوه دی او ورته پته چې نه شوه یا وی قسم دې نه دی شوه ورته پته چې شوه دی به الفاظ دیگر قصدن په قسم کې دروغ وي په دروغ قسم کوي يلحلف على امر ماض يتعمد الكذب فيه تاسو پوهه شولې د تغموس ولې وې دي کې صاحب د قسم چې بګنا کې اول ګندکیږي او به د جهنم په ور کې غوبه کیږي اول بګنا کې غوبه کیږي او به په ور کې او کتاب کې وایي هي الحلف على امر ماض د امر ماض قید اتفاقی او اکثری دي کله کله حال کې مرضی لکه زو سید الله تقوتونی سموزم قسم دے دا سید الله نه دے او یو قسم دے دا لقمان دے حالانکه ما ته پته چې دا سید الله دې بهم د سویم دا هم یمین غموس ته تاسو پیږي پدې خجی حکم راته وایا نو چې دا پدې معنی حالف ګناګاری کی په ګنای کبیره سره حدیث کی ګنای کبیره کې شمارلې دا الله دنوم بي عزت ده او بده کې کفاره نشته صرف توبه او استغفار وکړي ځکه دا دومره وړو کې ګونه نه ده چې په کفاره به ختم شي فهذه اليمين يأثم بها صاحبها ولا كفاره فيها الا التوبه والاستغفار وجد دا قران کې الله پاک فرمایي څنګه ده جزاء بما كسبنا کالم څنګه راغلی دا پریدي مخکې دلایل لنزو دویم نمبر یمین منعقده ده هي ان يحلف على الامر المستقبل ان يفعله او لا يفعله د مستقبل په یو کار باندې قسم خوري قسم دې کوم به بیت ونشي ول نه به کوم به تر نه وشي دې یمین منعقده ویل کیږي ويمين واليمين المنعقده هي ان يحلف على الامر المستقبل يفعله او لا يفعله د دې حکم دار چې کله دا کار تر نه وشي کای به کنه به کای قسم منګه ذکر کړلې کله کول به واجب وي حانس جوړېدل کله اولاوي کله غیر اولاوي او کله حرام مکروه وي دا څنګه ویلو کنه نو کله چې حانس شي نو کفاره به لازم شي د کفاره بیان رسول روان دي دریم نمبر یمین لغو ده هو ان يحلف على امر ماض یو سره د ماضی په یو کار قسم مخري او د بګومان کې دای چې شوه دی او دا وای قسم نه دی شوه د بګومان کې نه شوه او دا وای نه دی شوه هغه شوه یو خبر میو وکړه د بګومان کې کار شوه او دا وای قسم دی شوه دی حالان کې نه شوه د بګومان کې نه شوه او دا وای قسم نه دی شوه حالان کې شوه د ته یمین لغو ویل کېږي چونکه دروغ پکې نه وای نو د دې سره نه د ګناه تعلق دی او نو ور سره د کفاره تعلق دی ځکه ورته لغو ویل کېږي
لغو کلام دی. هو ان يحلف على امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر بخلافه. وليس دلتم د ماضین ولا غیر اتفاقی دی، دام په حال کې کېدلی شي. یو سړی بل لري نه او وای کدا به سید الله قسم دی هغه سید الله دی او د ګمان هم دسی، حالانکه لقمانی پویږي یو قسم دی سید الله نه دی، ګمانی هم دغی حالانکه هغه سید الله وی. بهرحال ويمين اللغو هو ان يحلف عن امر دا هوش. نوې فهذه اليمين دا يمين لغو چا بل تعریف هم کړي د خلکو په دې جبو باندې چې کوم والله چې او قسم دې چې دا کوم الفاظ جاری کیږي دې ته بعضي علما يمين لغو بلکې امام محمد رحم الله ورته وي هدايه کې دي چې عقیده د قسم خړلو نه وي. لغو چاته وي هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به، ها کلام ته ویل کیږي چې ساقط وي او شرن ولا څه اعتبار نه دی لم نه دینو نه به کې سړی ګناګاریږي نه به کې کفاره نه لغو نشو. فهذه اليمين نرجو ان لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها. امام محمد رحم الله عبارت دی دا اصل کې جامع صغیر کې دا یمین چې موږ امید لرو چې چا کړي الله به ونه نیسي. نو صاحب د هدایت ته اعتراض جواب نقل کړي دي چې نرجو ولي وای نو ته پکار ودی سی ویني د اعتراض جواب مطلب مینا دی هغه صرف جواب ذکر کوي اعتراض به تر واسي پکار د ویلی چې بالکل نه ګناګاری نرجو معنا امید دی ولي ویلو. صاحب د هدایت وجه صرف ویلی کړي هغه دا چې یمین لغو په تعریف کې اختلاف دی. نو دا کوم تعریف چې مونږ وکړلو کې دې چې دا تعریف د یمین لغو نه اختلاف دی پکې کنه. نو د دې دغه تعریف په بنا معنی ویل چې نرجو تاسو په یوه زیات نه زیات غالب ګمان پیدا ورکړي نو نرجو ولا کافی ده کوم نه رسېدلې خبره مده. نو کله چې تعریف د یمین لغو یقیني وي نو به حکم هم دا چې عذاب بم په یقیني نه کفاره به یقیني نه خدای تعریف یقیني نه ځکه دي سی ویل. دویم جواب اعلان دي دلته بلم کړي چې رجا په دوه قسمه ده، یو رجا د طمع ده یو رجا د تواضع ده. دلته رجا د تواضع ده نور خو یقین دی چې عذاب الله نه ور کوي ځکه الله حکیم قاهر غالب ذات دی هغه چې څو غواړي څوک ته هیڅ قسمه تفوس نشي کولای او ناغه ظالم جوړیږي. خجی دویم عنوان احوال الحالف راځي د حالف احوال لا تبینی په دوه مسلو کې. مولوی صاحب څوک چې په یمین کې قصد کوي قصدن والله وای یا په زور باندې به څوک قسم خریزر کا وته قسم وکا چې مدرسې له ونظم او دا وای قسم دې چې مدرسې له ونظم نو او یا فکرینی یو وای قسم دې مدرسې له ونظم ټول برابر دي قسم وشو پدې کې قاصد مکره ناسی برابر دي ونه رسیدلې. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد بهر حال پکې یمین دی وای النکاح والطلاق واليمين چا بردم کړي یمین بځه پکې هغه رجو ده رجعت. خجی دیمه مسله بر وګورئ دا یو مسله خو ثابته شو لکه چا ویل قسم دې قصدن د کار باندې کوم یمین دی او که چا به بزور قسم وړم یمین دی او که نسیانن هم یمین دی. دیمه مسله کم کار باندې چې قسم خړلې دی قسم دې مدرسې لمنظم او چاو تلختونی ولا او زر کا وزا او بس یو برشاته زو دو قدم مخ کې اله دو درې چکی خوري اور روان دي مدرسې ته رادن نکو نه هانش شوکا تاسو پیږي او فکر نه او مدرسې ته رااله هم هانش شو او که قصدن را لبه خاصم هانش شو لنډه دا کم کار باندې قسم کړي جنبه کوم هغه کار یې وکړو قصدن یې وکړو یا بچا بزورو کو مکره جوړ شو یا ناسیو بهرحال سواء والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء. تاسو ورسېدلې وجه څه ده خبيزه بعض العلماء ومن فعل المحلوف عليه مكرها او ناسيا فهو سواء والسواء شو وجه دا د مولوی صاحب ان شاء الله رستو بیان کو چې دا کفاره چې دا کنه دا جزا ده او دا هنس دا شرط دی. لکه وسړی وي کچري دا کار ما وکړو
قسم مطلب دا کار ما وکړو نو په ما باندې د قسم کفاره شرط او جزا دي کنه. نو آکار وشو کار کېدل شرطو دا نو ضروري چې د قصدان نو کو ک نسیانان نو شو ک مکره وي کو بهرحال شرط موجود دل د ویلو په ما به کفاره لازم نو شرط خو موجود شو کنه. تاسو راسي هدايه مولوي وكذا اذا فعله وهو مغمى عليه بيوشو هم دغه حکم دی یا مجنون وجه سره لتحقق الشرط حقيقه شرط موجود شو. البته دومره د ولې چې کچا به بزورو کو یا فکر نو او کار ته وشو او د یمین خلاف ورزي وکړه نو ګناګار نه دی او دا ګناګارې دل نه ګناګارې دل دا خو حکمت دی بھائی دې سره خو د حکم تعلق نه حکم کفاره دی راشي هغه بهر حال راځي ا ګناګار دې کنه دا حکمت دی نو هدايه کې وای ولو كانت الحكمه اگر چې حکمت چې رفع ذنب وي نو فالحكم يدار على دليله وهو الحنس لا على حقيقه ذنب ذنب سره تعلق نه وي. به چې مون قاعده کوم ویلې د ماده او یا اتیا نمبر ماده 87 يضاف الفعل الى الفاعل للامر ما لم يكن مجبرا دلته مجبر دی ولې وي نو ملي چې موږ د ګناه خبراله تکو او یاد سی و دا مسلې بیان دي چې هغه کې بل ته نقصان نور رسي توان به راځي دریم نمبر عنوان المحلوف به قسم به بچا باندې خړل کیږي نو مولوی صاحب قسم به نوم د الله جل شانو باندې خړل کیږي او یا په صفاتو د الله جل شانو باندې د الله جل شانو نوم په دوه قسمه دي یو هغه چې کې سره اشتراک شته نه دی لکه لفظ د الله یا رحمان نو به هر حال په دې باندې یمین منعقد کیږي او دیم هغه چې کې مشترک نوم دی لکه کبیر عام خلک یې دي عزیز قادر نومونه خلک دي کنه دي حالانکه د الله نومونه دي نو کچری دی کی اراده د یمین و یا عرف کی یمین و دوا به یمین یو کی اراده د یمین نو او عرف کی یمین نو به یمین نوی تاسو را سی بده باندې نو ګورا که عرف کی یمین نو یو قید ارادم د یمین نو شوی دوا قیدا به بده من یمین نه مقابل کې دو صورت وروتل که اراده د یمین شوی و بکی بهرحال یمین دی او که اراده نو شوی عرفو هم څه دی یمین دی به خو صریح لفظ دی کې نیت له اعتبار نه اراده کیو کنه کې چور په جوړو والعرف فی الشرع له اعتبار او عرف ولټول قاعده به اوس موږ رامات کو د 35 سوره شوی العاده محکمه استعمال الناس 36 نمبر حجه يجب العمل بها 37 نا الممتنع حقيقة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 38 نمبر لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أو 39 نمبر الحقيقة تترك بدلالة العادة 40 نمبر العادة إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت 40 41 العبرة للغالب شائعة للنادر 42 المعروف عرفا كالمشروط شرطا او 43 التعين بالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم اور بسي التعين بالعرف كالتعين بالنص دا ټول عرف ولا مسلې دي او دا براله بدی قسم کې راځي وګورئ نتا سو په شولې په نوم د الله باندې قسم خورل شي دیم د الله جل جلاله په صفات باندې قسم خوري نو صفات د الله دوه قسم دي یو صفات ذاتی دي یو صفات فعلی دي صفات ذاتی هغه صفات ته ویل کیږي چې الله جل شانو په کوم صفات موصوف کیږي د دې صفات په ضد باندې نه موصوف کیږي جایز نه چې باغی موصوف شي لکه الله عالم دې زده څوک دی جهل نو الله بجاهل منسوب کېدل شي جهل باندې نعوذ بالله نشي کنه دغه شان صفات ته ویل کیږي صفات ذاتی نو وی چې بدی صفاتو باندې بهر حال یمین وی او کوم صفات فعلی دي دغه صفاتو ته ویل کیږي چې الله جل شانو په دغه صفات او دغه بزت دوړو باندې موصوف کیږي لکه
لك رحمت مقابله کې غضب دی نو دواړه الله جل جلاله په دواړو قسمو باندې موصوف کیږي نو به دې کې حکم دادی وي بده نه حانس کیږي خو صحیح ده کچری بده کو جوړوي نو بده کې حانس کیږي نو وسره شي نوم د الله کم چې صرف د الله د بار مختص ته بهر حال به حانس یمین دې کڅوک به یمین والله والرحمن وي او هغه چې الله جل شانه او غیرو کې مشترک دی نو هغه کې کور جوړو یا قص کړي به یمین دی او کور نو جوړو قسم نو کړي به نه دی او صفاتو کې کوم صفات ذاتی دي نو هغه کې بهر حال یمین دی او کوم صفات فعلی دي نو هغه کې کور جوړو یمین دی او کور نو به یمین نه دی صاحب د هدایت چې کوم یمین خلاصه ویلې ده کنه د یمین حانس جوړې ده یمین مناقض کېدلو د ټول باب الیمین کې دا خبرې دوه خبرې راوتی یو دا چې یمین به بدغه الفاظ متعارف وي او دویم د الله جل شانو په ذات یا په صفاتو وي غیر الله معنی بنوي لنډه دا موږ تازه یمین ختم کو تازه ډبل ریکارډینګ کو صفا نکاح کې هدايه نکاح کې تاسو ګورئ والیمین بالله تعالی وباسم من اسمائه كالرحمن والرحيم او بصفه من صفات ذاته والخلق خلمي كعزة الله وجلاله وكبريائه ټول صفات ذاتی دي البته یو صفات ذاتی دي او علم الله خو باغی معنی و یمین سره د دې صفات ذاتی دي یمین بینه مناقض کیږي وعلم الله باندې ځکه د علمنا بعض خلک معلوم یادي معلوم والله هدايه کی وي معلوم خو غیر الله دی غیر الله منو قسم ټیک نه دی فإنه لا يكون يمينا لأنه غير متعارف هدايه کی بدی من یمین غیر متعارف دی قیاس خو تقاضا کوي د صفات ذاتی دی بده دی یمین وی البته استحسان وی دا یمین نه دی لأن العلم قد يراد به المعلوم مولانا دام ویلی دي کچر علم نه مراد غیر هم شي کوم صفت د الله دی نو به په ور یمین منعقد کیږي ککه دا غي قصو کی یو مسله شو دیمه مسله وان حلف بصفه من صفات الفعل كم صفت یادکو فعل صفت غضب الله وسخط الله نبي حلف نديك حالف نديك لأن الحلف بها غير متعارف هدايك دلتموي اما يو خبر وکړه کچري اور بددي جوړ شي کنه لکه علت ادارې چې غیر متعارف دي نو کله اور بدی معنی جوړ شي بدی بم قسم خورل کیږي تاسو خو ویږي کنه دریم نمبر ومن حلف بغیر الله عز وجل ان دای اصل بغیر الله باندې قسم ټیک نه دی لم يكن حالفا كالنبي معنی قسم اخري قران باندې اخري کعبه باندې اخري البتہ قول الصواب کی دی ہمارے زمانے میں مفتابی قول کے موافق قرآن پر قسم کھانے سے حالف ہو جائے گا القول الصواب کی دی او موسوعی فقہیہ کی دی معتمد في مذهب المعتمد في مذهب الحنفية أن الحلف بالقرآن يمين قرآن معنی قسم خوڑل یمین دے تصحفوئے گئی وربسی وی لأن القرآن كلام الله تاخد الله تعالی کلام دی او هغه کلام دی چې کوم او کلام د الله صفت دی او صفت ذاتی دی ځکه غیر کلام باندې الله نه موصوف کیږي جل جلاله یو دا چې د الله صفت دی او دویم څنګه چې ماته وختي دی د مسله وکړه چې الله جل شانه نوم یا د صفات نبوي او دویم قد بسوي قسم خورل به متعارف فی وقد تعارف الناس الحلف به او متعارف د خلکو کی قسم بده معنی خړل اول ایمان تبنا علی الوف یمین بنا غټول بوربانی اچھا جی اوس قسم په مصحف خړل دي د قران په نسخه باندې نو به د سورته دي یو قسم می د بدی مصحف وی او مراد ما فی المصحف وی نغبک صفات الله شو او صفات ذاتی دي اور بم دے بهم قسم دے اما لو قال اقسم بالمصحف فانه لا يكون يمينا صرف مصحف مراد به يمين دي مجموعي تورسو سورته شدري په قران می دي قسم وی اور بم بجوړ له صفات ذاتی د الله دي قسم دے مصحف می دي قسم وی مراد ما فی المصحف بهم قسم دے او مصحف یعنی مصحف پانی مراد وی بغیر الله دي به قسم نه دے هجي وعند الثلاثه بالقران وكلام الله والمصحف يمين
امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه د نبی باندې قسم هم صحیح دی وای وارد نقل لیتی که وسله دي سوى ان فعلت كذا فانا بريء من النبي پیغمبر نه ببریما کتاب مصحف نه ببریما کعبه نه ببریما نه ټول اتفاق ده ذکر دین بری کېدل خو کفر دي او یو سړی وی کان مونږ کو کافر به مو قسم دې را روان دي اون دی وعندي لو حلف بالمصحف او وضع يده عليه او قال وحق هذا وحق هذا فهو يمين دام يمين ده ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الايمان الفاجره ايوه قاعده بيان کړي ډیره مزیدار ده ان كل ما يكون البراءه منه كفرا هر غشي چې دا غینه براءت کفر وی لکه قران او صلات نه براءت نو بس بدی معنی به یمین وی تاسو پیږي مخکې راځي دریم نمبر څلورم نمبر عنوان حروف الیمینی والحلف بحروف القسم دا عربی خبرې دي حروف القسم باندې با قسم وی حروف القسم و ادری دي واو ده كقوله والله بعد كقوله بالله تادا كقوله تالله با عمد د واو د تانا مزمر او مظهر دوړو باندې داخليږي او عام د تانا جميع اسمائه و صفاته باندې داخليږي او تا مختصر باسم الله تعالی دون سائر اسمائه تقول تالله تالرحمن نشويله درې مسله اول مسله بدی عنوان کې والحلف بحروف القسم دویما وحروف القسم ثلاثه درېما وقد تزمر الحروف عربی کې کله د حروف پټیږي لأن حذف الحرف متعارف بينهم او منس کې متعارف ده به چې کله حرف جر حرف قسم حذف شو د حرف جری کنه هدايه کې وای بعض علماء وای وسبم جر ولا ورکه الله هی بوي چالمي په حذف د حرف باندې بعض وای وسو تناسب ورکا دغه قاعده ده المنصوب چې کله حرف جر حذف شنو به مجرور منصوب وي دا قاعده ده به وتقل کوي المنصوب بنزل خافض تسويږي کنه خجي یو اهم مسله ده بکی حذف او ازمار منس کې فرق کړي ازمار چاته وي چې دغه اثر باقی وي حذف چاته وي چې اثري هم نوي باقی دلته د حروف او ازمار مسره وکړه کوم مقسم علیه حذف نو هغه نشي کولای ښا قسم دې مدرسې لوازم داري حذف کو نو به خو هیڅ نشو اسی لغوه کلام شو یا دا شان تاکیدات عربی کې نشي اسپوله لا افعلن لام یا نونی تاکید نشي بل لابد من ذکرهما صدرو مسله بدی عنوان کې امام صاحب رحم الله فرمایي وحق الله چره دا قسم نه ده وقال ابو حنيفه اذا قال وحق الله فليس بحالف او دا قول الامام محمد رحم الله ده واحد الروايتين نبي يوسف دا امام يوسف رحم الله من روايت ده ونبي يوسف رحم الله في روايه اخرى انه يكون يمينا وحق الله يمين ده والفتوى على قول الطرفين فتور الطرفين بقول القول الصواب كدي تاسو بيګي مونږه پنځمه مسله الفاظ اليمين را بیانې نو بدی کې څلور مسائل بیانې دي عنوان کې دوه وېما تاسو لږ بر وګورئ یو سړي ویل اقسم صرف قسم خرم یا اقسم بالله لفظ د الله یو څه ذکر کو قسم دې یمین مناقض شو زمونږ چې وایو کنه زما دې قسم وی دا یمین دی ښا احلف بالله دام یمین دی اشهد بالله طول مبارکی فهو حالف تدری مقدر جوابونو نه صاحب دی دلته جوابات اعتراضونو نه جوابات کړي د درې مقدر اعتراضونو نه انتهي اهم دی وخت شي ورته اول دا چې اقسمو کی یا اقسم بالله احلف ورغیره باقی ټول چي دي دا د مضارع صيغه دي مضارع کی خو د مستقبل وانه معنا هم وی حالانکه قسم د بار حالي معنا پکار ده خو انشاء ده پوهیږي نو جواب دا دی چې جواب یې ورپسې ذکر کړی چې د مضارع صيغه چې د مستقبل والا صيغه مضارع صيغه د سی وایا دا په حال کې حقیقت ده او چې کله قرینه موجود وي مجازن دا په مستقبل کې استعمالي
حقیقت او مجاز کې فرق هم اصول فقه ولا دا ذکر کړی دی کدی یو لفظ نه یو معنا بغیر د قرینه خصل شو دا حقیقت وي او کچري بغیر د قرینه دی نه خصل شو هغه به مجاز وي نه د حال معنی ته بغیر د قرینه خصل کیږي دی وجنه حال په معنی کې حقیقت دی تاسو ویږي چې خوب دنه لګو تختی سزا به تور نه وایم و تور خوب تختیدل وایم تاسو پوه شئ کنه یو اعتراض جواب باندې ورسېدلې د حال په معنی کې سره حقیقت دی نو بس حال معنی ده دویم اعتراض دار چې بھئی دا احلف اقسم او اشهد سره لفظ د الله ذکر نشي نو دلته خو د غیر الله احتمال لیکنه یار تاسو څنګه الله تعالی یو قسم منعقد کوي کله چې غیر الله نو قسم دې منعقد نشي بالفاظ دیگر قسم نشته یقیني او قسم را لې شکی یقین به شک سره ځای لکېږي دا خدای ما ماده مونږ ویلې و اول اصل امام کرخی ذکر کړته الیقین لا یزول بشک نو جواب دادی مولوی سي مونږ قاعده ویلې د امام کرخی رحم الله اصل له خو چې شپږم دی او کو سر لسم دی امور المسلمین محموله علی السداد امور د مسلمانانو بس صحت تاړو نو صحت دار چې بل لفظ د الله قسم مخری نه بغیر الله باندې نو ځکه مونږ وایو مسلمان سره مناسب او لایق دار چې بل لفظ د الله په قسمی غیر الله معنی څه جواب شو دریم دا دی چې بھئی اقسم احلفو خمنو اشهدو خو د گواهی د بر راځي نه دې ته څنګه قسم وې نغي جواب ذکر کړی دی چې دم قسم دی قران نه ثابت ده منافقین ویل انک نشهد انك رسول الله نشهد ویل الله بکر بصفر سفر ما اتخذوا ايمانهم خپل ایمان اډال نسی نو ایمان ته الله ویل کدی وخت راځي وکذا قوله وعهد الله دم قران کې دی او میثاقه وعلي نذر او نذر الله فهو يمين دا ټول یمین دی ووفوا بعهد الله اذا عهدتم لا تنقضوا الايمان فجعل العهد يمين والميثاق دا عبارت د عهد عهد نه دی نو عهد قران کې راغلی میثاق عهد ته وی لہذا یمین څنګه په عهد صحیح دی په میثاق هم صحیح دی دغه شان دی کېدی او نظر من نظر نظرا سماه مزیدار قاعده ده چا یو نظر منلو او مسمای کو نکم شی چې مسما کړي هغه په واجب وي صحیح کې نه به خو نه درځي خجی نفعليه الوفاء ومن نظر نظرا لم يسمى چې نظر یو منلو مسمای نه کو پس ول بما باندې نظر واجب هیڅ منول نو بده وخت د قسم کفاره فعلی کفاره د یمین دا مسله زده شو لکه نظر بیان روان دي رستو کا خجی مخ کی راځي په دې عنوان کې دویمه مسله التعلیق علی الكفر یمین بروګری ورسی یو سړي ول کدا پلان کې کارمو کو زب يهودي ما کدا پلان کې کارمو کو زب نصرانی ما زب مجوسی مذهب مشرک زب کافر ما کوم نه کو دسی وای يهودي ما دا نو دا یمین دې کنه و یو دا یمین دې به حکم سره نو مختلف اقوال دي بګی ما تاسو لږ متوجه شئ دا ماضی کیم کیږي او مستقبل کیم کیږي یو کار کړي دي او وی کما کړي وی زدي کافر ایمان کې کړي دي پیږي او یو کار نه کړي او وی ما کړي دي کړي مې نه زب کافر ایمان کې نه دي کړي مخکې مې ویل یو کار نه کړي وی کړي مې دي به اوري یو کار کړي دي او وی ما نه دي کړي کړي مې کافر دي ما او یو کاری کړي دي او وای کما کړي وی کافر دي مانن کې کړي دي تاسو وایي دی وخت به یمینی غموس وی کپلان کې کارما سبالونه کو زب کافر ما او یا کمی و کو زب کافر ما ناول صورت کی ونی کی دویم کی وکی نه د یمین مناقضه شو اوس حکم راته بیان کا صاحب دې دی وی شهید ادا کله چې دا قسم کول هم دا قسم قسم عقیده داوا یمین غموس کی چې کله کول او عقیده داوا چې بده ز کافر کیږي مو به وای نه به کافر هم شو ور سره
او که عقیده دا و چې کافر کېږي من خو صرف د قسم کفاره ربای قسم کفاره هم نشته غموس کی صرف ګناهګاریږم نو به ګناهګاریږي کافر نه دی او په یمین منعقده کې والله کار وکوم کوم نه کو کافر ما او کافر به ما او هغه کار رااله او نیکی نو کو ورته عقیده و چې و مې نو کو کافر کېږم او به مونږ کی دا خو په کفر راځي دی اوس کافر شو او که دا عقیده نه و پاتې شته به نه دی کافر هم دا شان کولو باندې نه کولو باندې به وکی تاسو پوه شئ نو هدايه کې وي والصحيح انه لا يكفر نكافر كيږي فيهما ان كان يعلم انه يمين فان كان عنده انه كشردا عقيده و چې بده ز کافر کېږم او فلم يكن في معنى تشو بالحلف باندې کافر کېږم او به مکار وکړو نو به کافر مشوخه يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم على الفعل فعل من اقدام وکړلو مخکې راځي برحال څلور صورتونه دي درنه نشي دوه غموس کې دي یو کې کافر کېږي یو کې نه دوه منعقده کې دي یو کې کافر کېږي یو کې نه درېمه مسله وإن قال فعلي غضب الله أو سخطه فليس بحالف وزكدا صفاتي غير ذاتي دي صفاتي فعلي دي او اور بم بگنشته نو قسم بینشته صدرم وكذلك إن قال إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف كذا خواسي كنزل كولي زينا كارم أو شرابيم أو زبا صدخورم لأن حرمة هذه الأشياء هدايك ويد دي أشياء حرمت چلے ناخو احتمال د نسخ لري زاني کی مثلا احتمال حکم و احتمال د نسخ لرلو شراب هم د نسخ لرلو بلکې شراب کې غبار بار نسخ حکم را لې سود اول جایز رستمن جوازي منسوخ شو نو دا د حرمت الله په شان نه دی ښا چاغي کې د الله پاک دنو حرمت بالکل احتمال د نسخ نه لرلو چا کې حرمت ختم شي بیزتی دی جایز شي لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف هدايك وي تاسو پوهیږئ مونږ مخکې راځي شپږم نمبر کفاره الیمین د یمین کفاره را تباین نو ما تلک متوجه شي یمین کفاره چې دا په دوه قسمه معنی ده یو مالی ده او یو بدنی ده اول حکم د مالی دی کله چې استطاعت وي او که استطاعت د مالی نه نو به بدنی دی به مالی کې بدریو کې اختیار دی کم کم هغه کته غلام آزاد او کله مسکینانو ته دوه ټیمه روټي ورکه او کله مسکینانو ته کپڑے ورکه غلام آزادېدل چونګلن سبا نشتره کوي نو کم چې کفاره د زهار کې منګ ویلې واغه دی ګډ شل بنوي جنسي نقصان به کې نه دام ویلو جنس به نه فوت شوه کله نقص پکې راغلی من نو خیر ده خو چې فوت شوه نه وي هم ویلو کنه او کچري دویم قسم روټي ورکه نو پاو کوم دو سیر غنم روټي به دوه ټیمه ورکه سار او بیګا لس مسکینانو ته لاسو د سار ورکړه لاسو ته دی ماخام کافی ده خو ما غلس به کوم چې سره نیو یو کسته د لس ورځې ورکړم کافی ده سار او بیګا دوه کسانو ته 15 ورځې سار او بیګا ورکړم کافی ده پوهیږئ په دې او کته روټي نشم ورکوله ګران کار دی وځه سی وو کما چې د روټي قیمت به ورکما د دوه ټیمو روټي قیمت نو پاو کوم 2 سیر غنم دی او مسکین ته ورکا او که دغه پیسې ورکینن سبا 120 130 روپۍ جوړیږي زید نه زید یو نیم سل فی مسکین ته دغه ورکا تاسو نه پیږئ بهرحال روټو خړلو کې با د پي والا ماشوم نه ځکه خو پي مالي مړیږي دریم حکم د کپڑے ورکول دی کپڑے ورکول کې با لس مسکینانو ته کپڑے ورکې څومره به ورکې نو دومره کپڑے به ورکې چې باغی معنی مونږ کې نوم نواله تر ګټنو پورې خو سیدار چې دا متعارف کپڑے نه دي کم چورف کې کپڑے هغه به ورکې صاحب د هدايه فرمایي ک کپڑا دی ورکړه لا کپڑا چون کې قیمتي و په خواړه را او د کپڑے نه برابرې دل لګاوه خود روټي د قیمت نه برابرې دل هم کافي کیږي مثلا کپڑا دی ورکړه 500 روپو کپڑا وایو مسکین ته نو کپڑے ته نه کېدلې نو روټي به اعتبار سره روټي خو یې نیم سل روپۍ لګي هغه به اعتبار سره وسې شولا تی کسي کیږي به
تاسو رسي نو که به دې درې واړو کې دې کې اختیار دی ښه اختیار ولې دی من قانون ویلی اصول فقهي چې کله دوه حکمونه او جنس د دواړو بدل وي اگر که عقل اکثر پکې یي دي پکې بیا به هم اختیار وي یا درې وي دلته درې دي خو جنس بدل دی کم غلام آزادول بیل شي دی روټۍ ورکول بیل شي دي کپړې ورکول بیل شي دي نو اختیار دی درله او دا په قدرت میسره باندې مشروط دی او دغه دلیل دی د قدرت میسره وسامي کې دلته دوه دلیل بیان کړي یو ادارې وګوره کنه اختیار دی اختیار دلیل دی کنه چانس دلیل دا کم چې کوي کنه تاسو پیږئ دلیل د یسر ویما دویم دلیل د یسر دا دی چې کله یو سړی په کفاره مالی باندې نه دی قادر اوس ورته حکم دا دی اوس کفاره بدني نه 3 ورځې به روژې نیسي پرله پسې به نیسي 3 ایام متتابعات د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په قرات کې دي او د دې باره کې مونږ ویلو د روژې په باره کې یو قرات کې 3 ایام دي کوم چې مونږ قراتونه دي یو کې متتابعات دي یو واقعه ده یو حادثه یو حکم دی یو کې مطلق دی یو کې مقید دی نو قیدم ویلی او مقید موږ حناف هم وایو مطلق به مقید هم لیږي او المطلق یجري على اطلاقه کوم 63 نمبر ماده ودلته مری چریږي ځکه ورپسې هلته یو جزم دی ما لم يقم دلیل التقید نصا او دلالته دلته هو نصا قید شته کنه نو تاسو پیږئ لہذا مطلق به مقید باندې حمل شي بهرحال د یسر دویم دلیل دا دی چې څوک په مالی نو قادره حکم مرتدا دی بدني لورشه حالان کې احتمال شته چې مال دوباره راشي احتمال شته چې څه راشي مال راشي نو چې احتمال لدې شته چې په مال با کې دي شي آینده کې قادر شي نو بکار دا و بدني ته نتللې به مې بدني ترال شه نه دلیل د چا دی د یو سر دی تاسو ګورئ وکفاره الیمین اتق رقبه یجزأ فيها ما یجزأ في الظهار اتق رقبه المؤمنه والكافره والصغيره والكبيره دا ټول بکی دي وان شاء كسى 10 مساكين كل واحد صوبا فما زاد وادناه ما يجوز فيه الصلاه وان شاء اطعم 10 مساكين كالاطعام في كفاره الظهار الکه ما ویل ک خوراک ور کوي نو یو ټیمې د لس مسکینانو خوراک یو کستور کو دو ټیمې یو مسکین ته د لسو کسانو خوراک ورکو نه صرف د یو غادا شول حتی په کوم دو سره غنمي په یو ځل باندې یو مسکین ته ورکلم یو ادا شو هدايه کې وای کم از کم به کوم دو سره دي زیات خو څومره کې ورکولای شي رسبي یو صورت پیسو ته راوړوي خاصانه بشي په کوم دو سره غنمو قیمت تاسو فرض کې 1500 روپۍ دي یو نیم سل روپۍ دا د پاوکم دو سره غنم دا یو نیم سل روپو دي نو د لسو به 1500 شي اوس راځي مسایل ته 1500 روپۍ یو کس ته په یو وخت کې ورکړلې بل اتفاق صرف یو ادا شو یو مسکین خبره ختمه شو یو وخت کې به وره 1500 روپۍ یو پاوکم دو سره غنم په حساب سره یو مسکین ته په یو ځل یو وخت ورکړل یو ادا شو او که په دفعات سره په یو وخت ورکړه یو پیری نیم سل روپۍ به یو نیم سل به یو نیم سل لسی برابر کړ په کوم دو سره یو پیرا په کوم دو سره به دې کې مفتابی را اداره چې یو پیرا ادا شو یو مسکین حق ادا شو څو شو دوا ټیم منځ کې تیر شوی اومده یو ورځ کې یو مسکین ته داسې وکړه نو به مفتابی را اداره چې ادا شو څو شو 3 او لس ورځې یو مسکین ته داسې ورکړه به مدا شو او لس مسکینان ته لس ورځې ورکړه پنځم صورت شو به مدا شو او ته وګورئ یا یو ورځ کې لس مسکینانو ته ورکړه وإن شاءت 10 مساكين كالإطعام في كفارة الظهار با الكفارة البدنية الصيام فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات دویمه مسألة فإن قدم الكفارة على الحنس لم يجزه نو به نه کافی کیږي کچري لهاني شوه نه دي او راشه کفاره به ورکما ابه چې کله د خیر سره هاني شوما مسشمبا وکړ نه کیږي چانه شولې دوباره به کفاره ورکه وجه سره موږ حناف وایو هنس شرط دي او دا کفاره ورکول جزا دي
او جزا مخکې شرط نه راځي نو شرط نه دی موجود شوی جزا به څنګه موجوده کی تاسو پوهیږئ شرط خو شرط وینو امام شافعی رحم الله و یمین شرط دی اچھا جی هغه یمین سبب دی سبب یمین څه دی نو یمین موجود دی سبب او سبب چې کله موجود شي نو مسبب موجود دی شي کفاره مسبب دی اگر که انس نه دی لکه یو سړي په بل باندې پیسې پوری دي به کتابي مثلا بده باندې ما خرڅ کو او ته ویل 30 تاریخ به پیسې راکې او د مال وسره کړې نو شوې کنه لکه سبب موجود دی بیا نو پیسې به لازمي شوی کتاب می به خرڅ کړو پیسې وسره کړې خبره ختم شوله 30 تاریخ دوباره نشم مخستله پیږي بده معنی دا باس په کله به وکړم ما خپل مخ کې کړم وجوه فاسده بیان وکړه و نمبر یمین المعصیت یو سړی که معصیت باندې قسم وخوري ومن حلف على معصیه مثل الله يصلي دې بیان مختی کړو او لا يكلم اباه او لا يقتلن فلانا نو که ترک وی او کفیل وی فينبغي ان يحنس نفسه پکاردار چې ځان حنس کی او کفاره دی یمین ورکی بلکې لا يصلي کی واجب ده لا يقتلن فلانا او لا يكلم اباه دې ټول کې واجب ده خود ګناه ده دغه دی حدیث کې راځي من حلف على يمين فرعى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ولأن في تفيت البر كبير بريدي كنا جبيره خوشته كنا كفاره او کنا وای چې نه قسم میکړې بس وسمون نکوما نه به رغی څه جبیره شته نشته لري او قاعده د هدايه کې کوم شي جبیره چې غدا سي لکه چې سره فوت شوی نه وي ولا جابر المعصيه في ضده هجي اتم مساله يمين الكافر کافر چون کې اهل یمین نه موږ شرایط کې ویلو چې مسلمان بوي نو که حانس شلو د اسلام په حالت کې او د کفر په حالت کې او کفاره به بهر حال نشته ځکه وقت انعقاد اليمين دا مسلمان نو ومن واذا حلف الكافر ثم حنس في حال الكفر او بعد الاسلام فلا حنس عليه نهم نمبر تحریم الحلال یمین مناسب حلال شی بزان حرام ول دا یمین دی او قران نه ثابت ده نبی صلی الله علیه وسلم یو بیبي ته شاتیات کړه به حرام او الله ورته یمین ویل لما تحرم ما احل الله ولك تبتغي مرض بيبسوي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ومن حرم على نفسه شيء مما يملكه لم يس حکم دار حرامي کی پنا ادمره دا حرمت لغیره دی یعنی کفاری د لزوم په وجه منه دی ککه کفاره درمه لازمیږي وعليه پدمانه لازم را ان استباحه کدا شی سنت مباح کو چې به لازم را کفاره دی یمین دلته باندې اعتراض نه کې یو بیروي حرامي کې بینه ورستوي کچري مباح کو بي هل توي نه به حرامي کې لذاته یادي او دلته چې وي ان استباحه معنا دا کچري معاملې د مباح یو کړه وکړ یو کو دا مطلب دی او کې وسړي وي دې جزئیه ده كل حلال عليه حرام ما چې څه شي نه حلال دی روانه حرام ندینه به طعام شراب مراد وي کچره بل شینه ته کړي هوا مراد وي اوه امام ظفر رحم الله وی د دې کلام نه بس ډایرک هانش شو ځکه سیول هر حلال شی بما باندې حرام دی نو ساخستل چیو دا حلال کنه او د بزان حرام کړه حرام بس دغه شو کنه هانش شو امون وی چې نه جې دومره ټیم چې هغه پکې ځان بری کول شي دا والله دلالتن ور کول لي سره چې مين کوي مقصد دی چې سبب کې ځان بری کوم دومره ټیم به ول ورکو به صاحب د هدايه وي خزه چې دغه تنه دي شامل خزه بنه طلاقيږي خوربزي وي مشایخ وي چې نن سبا چون کې خزه تم شامل لې خزه به طلاقيږي نو صحیح دار خزه ور سره طلاقيږي ها ځکه هم حلال ده مسغم به حرام شو بس